السلام علیکم ملګرو. دا زموږ د حیواناتو په هسپتال کې کوم سلاټر هاوس دی. په دغه کې به موږ اوس دا ښکاره کړو چې دا کوم غویان حلالېږي چې دا زاړه دي که نوي دي. دا خلکو ډېر چپې سیګایږي وي، ډېر زاړه زړې غواوې حلالوي، ګسه شیدې او دا تر غویږي. نو اوس به وګورو چې څنګه شیان حلالوي. موږ خو دا رالو، دا د خانوزۍ سلاټر هاوس د حیواناتو هسپتال. دغه غوا د ملګرو ته یې وګورئ، دا هم د ډېر عمر ده. دا هغه د قید اعظم همزولګې ده. نو ګورو چې اوس یې حلالوي. دا زړې غواوې هم حلالېږي. اوس ملګرو دا ته ورته وګورئ، دا د خانوزۍ سلاټر هاوس دی. نو د دغه بار شکایت سوی دی، د دغه میټ انسپکټر چې ورته وایي دا ډاکټر چې دی چې دا د غوښو چکپ کوي، د دغه نسته. نو موږ دا خواست کوو، دا یو ډاکټر راته ویلي ول په دا کې ډېرو غواوو کې اوس دا قصابان خو نه به پوهېږي، په داو کې ډېرو کې دوی د کینسر موجودګي هم وي، دا مختلفې بیماریانې زنقېږي. اوس دا غوا ده، نو خوارکۍ ډنګر هم نه لکه په راوچوش ګدیلۍ واچوي. دغه هم دي. نو په دغه کې خامخا ګواړیان به هم وي. آیا خوای تر تو ګوره ته په لوی اپریشن یو لاس واره لنګه سوګي ده. السلام علیکم ملګرو. دغه د خانوزۍ په حیواناتو هسپتال کې کوم سلاټر هاوس دی، دا موږ ته ښکاره کړی. دا زموږ د ګردې علاقې تقریبا تر 200 زیات کلي دا زموږ بازار له راځي. نو خلک ته معلوم دي، خلک ډېر غریبان دي. ډېر خلک په 2 میاشتې کې هم غوښه نشي خوړای، په میاشت کې خوري، په هفته کې هغه ښه کور په هفته کې غوښه خوري. نو دا غوښې دلته چې موږ د ښکاره کړلې، په دغه کې ډېرې زړې غواوې بقوله د یو ډاکټر سي تر دا بیا د بیماب تر غولانځګې شیدې رابهېږي، دغه هم حلالېږي. نو دا ګیله موږ له قصابانو نه کوو، ګیله موږ زموږ له ولسه زه کوو، ګیله موږ له بیا د بي ډېر ماب زموږ دپاره احترام لري، له ایسي و ډي سي و زموږ له لوکل انتظامیه زه او خاص کر دا 2 کمیټیانې. ته غوښه ماته په له سره د یو 100 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ یو نیم سل ګرانه یي، خو ماته د غوښه تازه میلاوی شي. ته پر دا خلکو زور ورکوي، دلته دا زړې غواوې موږ ته د ښکاره کې دا حلالی شي. دغه به څوک کوي پوچګچ. 15 ورځې دا تر ټلیفون راغلی چې دلته خلک واقعي وي زړې غواوې، زاړه شیان او زاړه غویان چې هغه پر لار نشي تللی، هغه دونه کمزوري، هغه دلته راولي، دا خلک یې حلالوي. نو لیازه زما دا خواست دی، د دغه زاګي دغه یو شی ما له ډاکټر زال وکړي، هغه ویلی ول د دغه زاګي میټ افیسر میټ انسپکټر نسته چې دا د غوښې چکپ کوي. دا اکثره غواوې وو دا غویان کینسر دي. نو لیازه موږ دا خواست کوو چې دغه شیانو باندې موږ نه وګیږو، دغه زړې بدې دا غریبان خواران خوري او بیا ګرد ناجوړه دي، د معدې ناجوړیانې بیخي ډېرې ډاکټران وایي به دا شیان ډایرکټ کینسر ځینې جوړی شي، هیپاټایټس ځینې جوړی شي، مختلف غټې ناجوړیانې دي. واره خو موږ ډېر خلک د غربت تر سطحه لاندې سوي دي، د غوښې وس نه لري. بیا دغه زړې بدې لکه تاسې ولیدلې دا زموږ د خوراک شیان دي. زه د ګردې علاقې والا، زه دا د خانوزۍ بازار ستی، دا د ګرد کاریزاتو د برشور د زیارت والا له دلې راځي، تر پښینه پورې د بوستان والا دلې راځي، تر مغچانو پورې دا خلک دلې راځي. دا خلکو زموږ د سلاټر هاوس، زموږ د قصابانو، زموږ د خانوزۍ د بازار تر 100 زیاتې قصابې دي، د هغو صورتحال دا ته راځي. نو لیازه زه یو خواست کوم، زه له قصابانو زه ګیله نه کوم، نه دا وایم چې پر قصابانو د ظلم وکړي. اول چل خو ظلم د اول چل زموږ د بازار کرایداران کوي چې پر یوه قصاب یې 50,000 روپۍ 10,000 روپۍ ایښکي دي. زموږ په کمیټیانو کې هم ګرد د تاجران، هغه تاجران دي چې هغه د دوکانو مالکان دي، هغه د دغه شي پروټکشن نشي کولی. نو لیازه زما دا خواست دی چې وروره د دغه یو غم وخورئ، زموږ له انتظامیه زه، زموږ له خلکو زه، زموږ له ولسه زه، دغه زړې بدې موږ خورو.
نو لہذا باید چې د دغه زغر غم وخوړل شي. ډېره مهرباني.